علیکم بابا څنګه دي مونږ ډېر زیاتو ګرځېدو د جمعې ورځ د نن کسانو نشته کار تاسو کار کوئ څه کار کولی شئ څه کار سره زمونږ خو لږه شګه ده هغه هم دنده کوله السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لګه مکمل وګورئ دا ویډیو ما اوس په فیسبوک باندې وکړه چې د دې بابا د بېوسي مو وکړه نو انتهایی خفه کم ویډیو کې ډېر اهم پیغام پروت دی نو ویډیو خپل هم وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریکه کوي راځئ د ویډیو طرف ته ځو علي دا غټه کوړه غټه را دنه به کې رااله ولې په 100 روپۍ به رااله دنه کې نه زبا دیاړي څومره ده بابا یو 800 500 روپۍ به رااله دنه کې که نه برګر یې بل دغه ضربه شي نه زه هم چې تا سره په یوازې وکړې په 100 روپۍ به رااله وکړې پس بار پرته ده او کور ته به دننه کوم کوم ځای کې د سپینې ګیرې له وګورئ او د بابا بېوسۍ له وګورئ څومره بېوسه ولاړ دی په سپینه ګیره باندې ولاړ دی بس الله پاک کله کله زما ذهن ته دا سوچ راشي چې الله پاک دا غریب خلک ولې پیدا کړي دي هر انسان له به شکر ویښکل پکار دي هر انسان له په خپل حال باندې شکر ویښکل پکار دي ډېر به داسې خلک وي چې الله پاک په نعمتونه ورکړي وي او یې به ناشکره وي نو یې صرف د بابا دا ویډیو وګوري چې دا بابا څومره بېوسه دی چې د شګې د نکول له هم غاړه کېږدي او په کمو پیسو باندې او وایي چې اوس زه څه وګټم چې بچو له څه یو سم کېدی شي د دې بابا زامن نه وي لوریان یې وي صرف یا څه غټې مجبورۍ باندې دا بابا چې دلته په سپینه ګیره باندې ولاړ دی او شګه دننه کوي لکه لوډینګ کار دی نو دا یو ډېره غټه مجبوري ده ویډیو طرف ته راشئ جي دیو آو په څو به رااله دننه کې اصل تاسو ته خو پته لګي که نه تاسو یو ټرالي شګئ که نه تاسو یې په 100 روپۍ دننه کوئ مونږ په بار هم دننه کړې ده په 1.5 زره هم دننه نه مونږ سره ګزاره وکړې که نه مونږ ډېر وګرځېدو که نه پېټرول مو بس ډېر خراب کړل نو مونږ وایي چې مونږ سره لږ ګزاره وکړې په 100 روپۍ رااله دننه کې دلته دغه کله چې لاړ شو خیر خبر را سره وکړه که نه بیا کوم بیا ده د مړه چې څه ورکوې به ورکړې ما بس بابا ولا بار بار وایي چې ما بوزه بس زه به کار وکړم خیر دی څه پیسې به ماله میلو شي خو ما بوزه چې دا کار درله وکړم دومره بېوسي دومره غریبي دی زموږ په دې معاشره کې زما د دې ویډیو تاسو سره شیر کولو صرف مقصد دا دی چې زموږ په دې علاقه کې داسې سفید پوشه ډېر خلک شته دی چې یقینا زموږ د مدد محتاج دي نو موږ له پکار چې دغه سفید پوش خلک چې کم دي دا کم چې خیر نه غواړي په ځان باندې لوګي تندې تیری مزدورۍ لغاړه کې دي سخت کار لغاړه کې دي خو چل لاس نه مخې کوي نو موږ خلکو له پکار دي چې دا خلکو موږ مدد وکړو او دا صرف دا بابا نه دا په هر علاقه کې په پاکستان کې په هر کلی کې په هر ښار کې داسې د دنیا باباګان موجود دي چې هغوی سفید پوشه دي او یقینا زموږ د مدد محتاج دي نو چې څومره هم زما ملګري دا ویډیو ګورئ چې کم کله هم داسې سپینګیرې بابا ووینئ چې هغه یا څه خرڅوي نو هغه به ډېرې مجبورۍ نه راوتلي وي اکثر دا باباګان به تاسو کتلي وي یا مسواک خرڅوي یا مطلب چېرته د پولۍ خرڅوي څه ناڅه وړوکې غوندې کاروبار دی روان کړي ځان دپاره له 100 روپۍ ګټلو دپاره نو دی نه هسې بېڅه خریداري کوئ دی له هسې بېڅه خیر دی که په 10 روپۍ یو شی خرڅوي تاسو ورله 100 ورکوئ په دې باندې ته غریب کېږي نه او دا بابا پې مالدار کېږي نه کم از کم د یو ټایم ښه روټۍ به وخوري زه صرف او صرف دا الګ چې کوم دا ګاډي کې ناست دی دله هم سلوټ چې ده والله بابا له پیسې ورکړي چې دا پیسې واله خیر د شګه مګه نشته د شګه مګه نه دننه کوم دا مې هسې مطلب تا نه تپوس کولو مونږ له صرف خول چې څومره بېوسه خلک په دې دنیا باندې موجود دي د ځوان له د الله پاک ډېر ژوند ورکړي چې دومره مدد یې ورسره وکړو پیسې ورله هسې ورکړې ورله یوې شګه مګه نشته بابا دا مې هسې کتل ستا بېوسي مې کتله پیسې ورله هسې ورکړي دي نو مونږ خلکو له هم پکار دي چې داسې خلکو له پیسې ورکړو او داسې خلکو مونږ مالي مدد وکړو دا خلک صرف او صرف د مالي مدد محتاج دي دی د خپل عزت ډېر زیات خیالونه ساتي د خپل عزت ډېر زیات خیال ساتي خپل عزت په دې خلکو ډېر زیات ګران دی له ویله چې سفید پوشه خلک نو خپلو مطلب خپل مال دولت کې د خلکو ډېر زیات ایسه کوئ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام